الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ومرشدنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفاء صدورنا محمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الحمد لله منشئ الخلق بالعدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومد البرق في الظلماء من إذم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. غريبا يا رسول الله غريبا، ندارا درجها جزت حبيبا. برینا زم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہمارے اسلام مشران ما ستاسو د وړاندې د سورې احزاب د 28 سپارې یو آیات کریمه تلاوت کړې ده. په دې آیات کریمه کې رب ذوالجلال زمنګ د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ شان مونږ ته بیانوي او بیا هغه پیغمبر چې هغه خاتم النبیین دی د دنه وروسته نور پیغمبران نشته دی. دغه ذکر هم پکې رب ذوالجلال په دې آیات کریمه کې کوي. ان یو خو پیغمبرانو د ډلې نه یو پیغمبر دی او دا پیغمبر اخیری پیغمبر دی. د دین دشمنان د اسلام مخالفین دا د هغه ابتدا نه شروع دي. هر پیغمبر مخله راغلی دي، مخامخ گزارم کړي لري، پټ گزارم کړي لري. او بعض کسان دا سے حسد کې لاړل چې ښکارا جامه به مزیدار وا، خود نبی علیہ السلام ته د نقصان رسولو مکمل کوشش کړي لري. پس پینه جامه کې او په خجامه کې نو دا ټول باطل خلق دی. کاغه ښکارا دشمنی دا نبی علیہ السلام سره پیغمبرانو سره یا پټه دشمنی او حسد دی، دا ټول دغه شان دي. بعض کسان خود نبی علیہ السلام پیغمبري به منله په هغه زمانہ کې هم داسې وو چې نبی علیہ السلام خو پیغمبر دی خو سلسله د پیغمبري ختم نه ده. پیغمبران نور هم راتلی شي. نو دا لکه یو بل پوینټ دی په دې خبره کې. نبی علیہ السلام به پیغمبر منه لیکن د پیغمبري سلسله ختم نه ده، نور هم راتلی شي. ځکه چې هغه کسانو د نبی علیہ السلام کوم عزت او مقام ولیده، نو دا غوی د حسد د وجنه هغه زمانه نه نبی علیہ السلام لا ژوندې و. چیرې د خدونه لوی مقام دو نډلې پیدا کړه، داسې ملګری پیدا کړل چې هغه په سرونه شیندي. نو ډیرو کسانو خواهش پیدا شو چې یاره زه هم راشه د پیغمبرۍ دعوه وکړم. نو نبی علیہ السلام په زندګۍ مبارکه کې یو څو کسان مسیلمة الکذاب نومې رزل، اسود عنسی وغیرہ او داغه نه پس هم به رستو پیدا شوي. نبی علیہ السلام ژوندې دی او بعض کسانو د نبوت د پیغمبرۍ دعوی کړي دي. بعض کسانو په کتاب نبی علیہ السلام ته سوال جوابونه کړو چې دغه علاقه ستاسو او دا علاقه زما ده، ټیک ده تم پیغمبري زه دې منم خو زم پیغمبرم زمان به مني. داسې کسان پکې نو دا د هغه وخت نه دا داسې کسان لکه یو ډله پکې دا را پیدا شول. نو الله تعالی د دې خبرو رد وکړو په دې آیات کریمه کې، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلار ندے دا استاسو کی دا یو غټ سړی. د نبی علیہ السلام نارینه اولاد غټ ندے پاتې شوی. ماشومان درې څلور روایتونه راغلي دي هغه ټول ماشوموالی کې وفات شوي. دې کې به د الله فلسفه او حکمت ابراهیم نومې ماشوم ډېر پاتې شوی دی چې هغه 19 میاشتې پاتې شوی یا 13 میاشتې، یعنې یو نیم کال عمر کې هغه وفات شوی. او نور خو لا د دې نه یو
درې څلور نور روایتونو کې راځي. نو الله تعالی وایي چې دا نبی علیہ السلام ستاسو کې د یو غټ سړي پلار نه دی، د زامن غټوالی ته نه دی رسیدلی. کېدای شي د الله په کې دا حکمت چې وروسته بعضې خلک دوکه نه شي چې یاره دا پیغمبرونو سبب یې زوی په مصلی ناست دی، د هغه هم پیغمبري خلک به ورته دغه وکړي. حالانکه نبی علیہ السلام الله ته څومره ګران دی، خو زامنه د هغه غټ پاتې نه شو. دې کې به د الله حکمت و بس الله ښه پوهېږي. که دا ټوله دنیا الله تعالی د هغوی د مخه پیدا کړې ده او زامن ټول وړوکوالي کې وفات کېږي. د هغوی نسل سیدان چې دې وخته پورې راغلی دی دا د هغوی د لوڼو نه راغلی دی او زیاتر د فاطمې بیبي نه دا راغلی دی. بس دې کې به د الله یو راز و. نو په دې آیات کریمه کې الله تعالی وایي چې دا خو نبی علیہ السلام تاسو کې د یو غټ سړي پلار نه دی، بل دا وخاتم النبیین دا د ټولو پیغمبرانو اخیری په ختم کون کې، یعنی د دنه بل رستو پیغمبر نشته. او نبی علیہ السلام په حدیثونو کې بشمار دا خبر اخکاره کړی دا چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زګوره د پیغمبرانو د ډلې نه اخیری پیغمبرم، زمان رستو ګوره بل پیغمبر نشته. یو حدیث کې دا ویلي دی دا د عمر رضی الله عنه د فضایل مبارک راځي چې عمر سے ډېر لوی فضیلت او مقام دی د نبی اسلام سره. نبی اسلام فرمایلی یو ځل زمان رستو پیغمبر نشته، که بالفرض وی زمان رستو پیغمبر لکان عمر، نو دا به عمر وی. یعنی زمان رستو ګوره پیغمبر نشته او کوي چرته بالفرض نو دا بیا عمر سے وی. زمان رستو ګوره یاد ساتي پیغمبر ګوره نشته دی. د نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک نقل کوي یو صحابي چې نبی علیہ السلام یو ځل موږ ناسو وی فرمایل وی زمونږه د پیغمبرانو ډله چې دا 1,40,000 کم زیات پیغمبران، د دې مثال د خختو بوالو یدین یو محل الله جوړ کی او یو خسته محل جوړ کی، پاغي کې یو خخته بالکل سړی مخامخه کم پریدي نیمګړې او مخامخ ځای کې څوک چې منوي راځي وګوره خسته بنگلې جوړه کړې ده، یو وخت په کې نشو لګول. نو زه چې کله رالم وزه هغه اخیری خخته د نبیانو د محل ما د پیغمبرانو د محل اخیری خخته زیمه، دا اخیری خخته چې ولګره دا محل پوره شو، اوس په څوک ګوته نشو چتوله، دا محل پوره شو. دا سلسله چې د آدم علیه السلام نه شروع و دا سلسله په ما باندې ختم شو. ګورې واورئ زمان وروسته پیغمبران نشته دي. نبی علیہ السلام له الله داسې شان ورکړی دی چې مخکینو پیغمبرانو دا خواهشونه لرلی دي چې رب ذوالجلال پیغمبر دی نه وي، خو د نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم په امت کې شامل وي. ځکه دا ډېر لوی قدرمن پیغمبر دی. د نبی علیہ السلام په لاس باندې دومره معجزې خلکو ولیدلې چې صحابه هغه لیکلي دي نو په زرګونو دي چې کمی په لیکلو کې نه دي راغلي د هغې خوشمار نشته دی. مخکینیو پیغمبرانو له به الله تعالی یوه معجزه یا دوه یا درې یا څلور، موسی علیہ السلام له پکې ډېرې ورکړې وې چې 9 معجزې قرآن کې راځي، 9 آیات بینات. موسی علیہ السلام له 9 معجزې الله ورکړې وې. خو زمونږ نبی علیہ السلام له الله تعالی په زرګونو معجزې د هغوی د لاس سره ووتلې چې دا چې صحابه لیکلي دي نو دا په زرګونو دي، چې کوم لا په لیکلو کې نه دي راغلي هغه خو لا ډېرې سیوه.
لویه معجزه د نبی علیہ السلام یو قرآن مجید دی چې دا په نازل شوی دی داسې کتاب چې څوارلس نیم سوه کاله وشو چې یو حرف سکه په زیر او زور کې ولا چا فرق نه دی الحمدلله رئیس دی بلا د نبی علیہ السلام په لاس باندې سپوږمۍ ټوټې شوله نبی علیہ السلام سره زناورو خبرې کړې دي د هغوی د لاس نه جام کې لاس ایښی دی او د ګوتو نه د پوارو په شانتې د اوبه روانې شوي دي موسی علیہ السلام په لاس باندې الله تعالی ورته ویل چې دا کونټۍ د دې کاڼي تر اخلاص که 12 چینې ته ووتلې نو کاڼي نه خو چې د اوبه راوځي نو دا اگر که ناشنا کار دی خو بیا هم دومره نه دی ځکه چې اوس هم تاسو وګورئ وچ کمر یې په دې غرونو کې اوبه ترې را روانې هغه د موسی علیه السلام په لاس وشو نو معجزه وه خو د لاس نه اوبه روانېدل دا یو ډېر ناشنا کار دی نو د موسی علیه السلام نه تیزه معجزه الله تعالی زمونږ پیغمبر علیه السلام نه ورکړه د مکې کې را خلک راجمع شو چې یاره دې کس موږ ډېر تنګ کړي یو نبی علیه السلام یې یادو دې کس موږ ډېر تنګ کړي یو هر ټیم زمونږ د خدایانو بده وی او یو خدای ومنئ موږ هغه دین څنګه پرېږدو چې زمونږ پلار نیکه نیکونه په دې دین را روان دي زمونږ خدا طبیعت زړه نه مني د پلار نیکه طریقه موږ څنګه پرېږدو د دې بوتانو عبادت څنګه پرېږدو دا هر وخت لګیا ده چې یو خدای ومنئ یو خدای ومنئ دوی دا میټینګونه کول په دغه ورځ کې د ابوجهل یو خاص دوست دی په یمن کې اوسېده او ډېر تعلیم یافته سړی و حبیب نوم د هغه رالی ابوجهل میلمه شوی و دغه میټینګونو کې هغه هم کېناسته دوی دا خبره وکړه چې دې سړي نه محمد صلی الله علیه وسلم یادو چې دله موږ ډېر تنګ یو نعوذ بالله زمونږ بوتانو پسې سپورې ستغې خبرې وی دا مه پرې دا لرکه یو دا څه کولی شي ګوره دونه غلطې خبرې یو خدای به چا چاته رسي نعوذ بالله دا به ویلې و یو خدای د چا چاته به رسي ای خو به دا بوتانه د رزق بوت جدا دی د بچو جدا دی د سفر جدا دی د ښځې مې بیا جدا دی د زوی مې جدا دی دا یو کار د پاره چې دی نو بیل بیل خدای نو یو خدای به وایي کم کم کار ته رسي ها وی لوی خدای هم شته دی خو دا واړه واړه د هغه نمایندګان دي دا کارونه تقسیم کړي هغوی دا عقیده نه هغه حبیب د ابوجهل هغه دوست تعلیم یافته سړی دوی سره په میټینګونو کې ناست د ابوجهل ورته وایي چې یاره ته خو ډېر جرګمار سړی او تعلیم یافته سړی یاره د دې سړي خو راله څه چل وکوئ د سره لږ ته کښېنه او که د خپلې خبرې نه دې واړو چېرته زمون خو ګوره تا ته پته راکړم دا پخوا طریقه ده د پلار د نیکه مونږ چې اورو نو دغه د بوتانو عبادت دا خو مونږ کوو په دې کې خو یې څه شک نشته دی تم کې او یا مونږ یې کوو اوس ګوره دی مونږ د زوړ دین نه وساړې نوی دین مونږ څنګه قبول کړو هغه ورته ویل بالکل ستاسو خبره خو صحیح ده دې چې راټولې خبرې وکړې بیا ورته هغه وایي داسې خبره ده چې ما خو ستاسو خبرې واورېدې زه به لاړ شم د هغه نه به بیان والم د هغه نه به م زه خبرې والمه چې هغه څه وایي نو ویل زه ټیک ده خو د ابوجهل د بل نورو کسانو ته وویله یاره دی ورسره وکړه که ډېر ساعت کېناستو نبی علیه السلام یادو د هغه الفاظ خو نه دي ګوره هغه سم جادو دی ورسره نعوذ بالله او ده ته وایي ډېر جوور باس په ورسره نه کوئ دا سړی چې لاړې نبی علیه السلام سره کېناست وایي دا ګوره زمونږ پخوا نه دغه دین دی دغه طریقه ده د پلارانو او د نیکونو ته دې زوړ دین نه دا خلک ولې اړې او قلار شه د دې نه نو هغه چې ټولې خبرې وکړې نو نبی علیه السلام ورته وایي چې زه خو به هغه خبره کوم حق خبره کوم چې ما ته رب ذوالجلال لوی خدای چې ورته تاسو وایي ما زه خو به صرف د هغه منم زه د دې بوتانو نه منم
ما ته رب ذوالجلال وایي چې قل هو الله احد، الله یو دی، د هغه شریک نشته. زه خو د نورو بوتانو خبرو ته تیار نیم. الله تعالی مال داسې کلام را کړی چې دا کلام بل څوک جوړولی نشي. قرآن آیتونه ورته ویل، د دې جواب چا سره نشته، دا ځکه کلام الهي دی. بوت ګټه ده، داسې نشي کولی. ډېرې خبرې ورته وکړلې، نو بیا ورته حبیب وایي دغه بل سړی ابو جهل چې رالیږلی و نماینده، وایي ما خو دومره اورېدلي چې پیغمبري د الله د طرف نه صحیح پیغمبري نه، هغه څه خو معجزې مي، تا سره څه معجزه ده؟ په دغه ورځو کې نبی علیہ السلام د سپوږمۍ دا معجزه بیا د خلکو ته جبل ابي قبیس باندې ودرېده او اسمان ته اشاره کړله چې د ګوتې په اشارې سره دا سپوږمۍ یو طرف ته بل طرف ته لاړه، خو کافي لرې لاړ، بیا لږ ساعت پس را نږدې شو. دا د انګریزانو په تاریخ کې باقاعده دغه تاریخ لیکلی شوی دی چې یو ورځ داسې راغلی وه چې دا سپوږمۍ د 14مې سپوږمۍ وه او دا بیله شوې وه. د سیکانو خپل یو تاریخ دی، هغې کې یو سیک وایي چې د شپې زه ناست وم په هندوستان کې او ناسته په دا سپوږمۍ ښه کافي بیله شوله او بیا لږ ساعت پس نو قرآن کې آیات دی اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت را نږدې شو سپوږمۍ وچاودله. نو حبیب چې دا خبره ولیده معجزه د ابو جهل دغه کس، نو هغه ډېر زیات متاثر دی. هغه ویل چې ټیک ده دا معجزه خو دې صحیح ده، په اسمان باندې د حکومت شته او الله طاقت درکړی دی، ما ته خو اندازه څه ناسه ولګېده، خو یاره بله داسې یو ناشنا خبره چې بلکل زما زړه ته پرېوځي، داسې یو خبره چې هغه صرف زما علم کې او تا ته الله هغه ښکاره کړي. الله تعالی پیغمبرانو ته، بعضې اولیاو ته د مغیباتو علم ښکاره کوي، دا ورته الله ښکاره کوي، موږ دا نه و چې ګینه د ځانه ورسره. نبی علیہ السلام حبیب ته وایي، هغه ورته بیا دا ویل چې یاره ته ما ته دا ووایه چې زما څه مسله ده او ما ته څه پریشاني، زه یو ټینشن پریشانۍ کې وایي که دا دې ما ته وویل. نبی علیہ السلام لږ ساعت غلی او بیا ورته وایي حبیبه دی د یمن نه راغلی و، ګوره د مکې نو وایي ستا یو پریشاني دا ده چې ستا صرف یوه لور ده په کور کې او هغه هم فالج زده ده او خبرې هم سمې نشي کولی، په لاس او خپو شله ده او یوه لور دې ده، لهذا تا ته ډېره ګرانه ده. نو ستا ټوله پریشاني هم دقه ده چې کله به زما دا لور ښه کېږي او دا به دا خبرې ما ته او بابا ووایي. هغه چې دا خبره واورېدله حالان کې د کفارو د ډلې نه راغلی او د ابو جهل نمایندګي کوي، راغلی دی نبی علیہ السلام به پویه کوي. هغه چې دا خبره وکړه ډالۍ کې د نبی علیہ السلام لاس ښکل کړل، وایي بلکل ته د الله په سچه پیغمبر یې، ما ته دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، زما بلکل دقه یوه پریشاني ده، بله پریشاني مې نشته دی او په دې وخت کې زما اړه کې هم دا خبره تاویده را تاویده. زما لور زما ټول کائنات دی، زما ټوله دنیا هغه ده که ما ته هغه جوړه شوله او همدقه پریشاني ده زما. نو بیا ورته وایي هغه ته کلمه چې ویله مسلمان شو، وایي زه حبیبه انشاءالله چې ته کلي ته ځې که نه لور به دې ټیک ټاکې خبرې به در سره وکړي. وایي د الله رسول نو که دا وشوله دا به څنګه خبرې خو دلته مسلمان شي، دی یمن ته ځي هر څو ورځې چې پکې لګي، چې دی کلي ته ورسېد او دروازه ټکوي، دننه ورته لور اواز کوي چې بابا، او زر یې کوڅې له را منډې کړې، د غېږ کې ونیوله، ټیک ټاک ته جینې حیران شي. بیا خو ایمان نور هم کلک شو د هغه. نو ورته وایي ای لورې ته څنګه ټیک شو، ته خو ما ته څه خبره وکړه. حبیب دا پلار ورته لا ال نه وایي ګورې،
هغه وی بابا جان یو سوچ په مخ کې زه خوب وینم چې د مکې مکرمه یو کس دی یو هغه وی چې زه محمد صلی الله علیه وسلم زه پیغمبر یم نبی اخر زمان یم بچیا شاه تعالی به الله صحت درکې پلار دې راغله دی پلار دې دلته ایمان راوړی دی تم شابه کلمه وایا الله بدل صحت درکې روغ رمټه بشي ان شاء الله وی ماته په خوب کې دا کلمه ویل د بابا جان وګ ورته کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه ورته ورغی بس هغه پلار جاړي لوري غي کې نیولې ده چې دا کلمه ماته هغه صاحب ویل ده خوب دې بالکل 100% بر حق دی بیا لوري امزان سره سبق بوتل نبی اسلام ملاقات لتلی پس چې باندې ټول کورانه مسلمانان شو نو نبی علیہ السلام نه الله تعالی ډیر زیات لوی مقام ورکړی نو په دې آیات کریمه کې الله تعالی فرمایي چې نبی علیہ السلام ستاسو کې د سړو د چاپلار نه دی او بل دا خاتم النبیین دی ختم کون کې د پیغمبرانو دی د رستو نور پیغمبران نشته دی د پیغمبرانو کم محل چې هغه پوره شو نبی علیہ السلام ارشاد گرامی دی ان لیل اسماء زما د پاره ډیر زیات نمونه دي انا محمد انا حامد انا الماحي الذي يمحو بي الكفر انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب ليس بعده نبي وكان سماه رؤوفا رحيما نبی الاسلام وی الله تعالی مال ډیر نمونه یخي ز محمد صلی الله علیه وسلم ز احمد صلی الله علیه وسلم او ز ماحیمانا محوکون کې میټاون کې د ګناهونو چې زر کال شرک چا کړه او زما کلمه ویل دا ګناهونه ورته ټول معاف شو او ز جمع کون کې حاشر ز جمع کون کې هغه ځوانم چې د قیامت پر بټول خلق زما په خپو کې جمع کیږي ما ته برا غونډيږي او انا العاقب زرست راتلون کې ما ليس بعده نبي زه هغه عاقب منا رست راتلون کې چې زمانه رست ګره بل نبی نشته وکانه سماه رؤوف الرحیم او الله تعالی وترؤوف ورحیم هم ویلې ګور الله تعالی ځان تم رؤوف او رحیم ویلې دي او نبی علیہ السلام ته ویل دي سورۃ توبه اخری آیت وګورئ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تاسو ته ما داسې پیغمبر در لېږلی دی چې هغه تاسو باندې ډېر زیات حرصناک دی حرص کوي په تاسو چې ډېر مسلمانان شئ تاسو باندې غمخوار دی تاسو باندې شفقت کوونکی د پلار نه سوا مینه درکوي او دا رؤوف رحیم دی په تاسو باندې ایو حدیث درته ابو هريره رضی الله عنه فرمایي یو ځله یو دور زمان نبی علیہ السلام اونې لیدل زما ډېر تلوسه په شرط لاړه په سفر ته لري چاته پته نه وای چاته مسنو ویلې وځه د په سارا په طرف وته مې یو طرف ته ګورم نبی علیہ السلام بکله کله بس یو طرف ته شو گوشه نشین بشو د پیغمبري نمخ کې غار حرا کې ته خو ډېر زیات خلوتونه کول خلقونه بالکل سیټ تشو نو زده سارا نه وتم یو میدانی علاقه د یار سی غریزه غونته علاقه د سیو زیره او شړ غونته زیره پاغه طرف ورلما او یو ګډبه دلته ګډ سره نو ما ته څه تاسو کو چې دلته زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې طرف ته خو تاسو وګنی لیدلې هغه ول یاره زه خو مطلب نه پیژنم هغه لکه مسلمان بنونو وې زه خو ځان د باندې سړې مې د خپل ګډې سرومه خو یاره دوی مورز د دلته اوس مستره غار دی او دا غینه د جړه فریاد راځي आवाज راځي او داسې سوز او درد کې جړه کوي چې هغه وی کله جړه شروع کړي مخامي کې د شپې کې وې زما د اګړې قسم دی چې جاړي وي خو شاده زناور هم ورسره جاړي وي ما چې ما تازه وخی او قدرتي دغه ټیم هم د مازیګری مخامي ته نږدې وې زه نږدې شوم غسمست ته چې نږدې شوم
نو आवाज ما ګوراره غونته د غوږ شو چې لږ مې غوږ کېښودو نو ما وپېژنده چې دا د نبی علیه السلام आवाज دی او جاړي او جړا کې څه وایي ځان له دنیا غواړي ځان له بچي غواړي ځان له مقام غواړي څه غواړي دنیا کې دعا کې دنیا کې صرف دا وایي ربي هب لي امتي 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 اے خدایا ما د خپل ګناهګار امتیان راوبخې زما ګناهګار ډېر امتیان دي ګناهګار ما ته دا راوبخې ما ته دا راوبخې داسې درد سره جړا کوله چا ګډبوي زما دا ګډې ورسره جاړې وي ابو هريره صاحب فرمایي چې زه بیا ورلم هغوی مې قلار کړل چې بس ته راځئ خلک انتظار کوي بیا ځان سره نو داسې پیغمبر چې زما او ستا دپاره تنهایۍ ته ځي او زما او ستا دپاره جړا فریاد کوي ما او تا د الله نه غواړي چې دا ما ته راوبخه موږ دومره نشو کولی چې د هغه په سنتو باندې لږ عمل وکړو هغه چې موږ ته کمې طریقې کومه پلیټفارم پرېښی دی چې په هغې باندې روان شو هغه موږ ته کومه مسلماني پرېښې ده په هغې باندې روان شو د پیغمبر په سنتو باندې موږ صحیح صحیح عمل وکړو د پیغمبر په سنتو پورې خو موږ خندا کوو اوسه په ګیره کې هم ډیزاینونه راووتل خرویل خو لا بویل ګناه ده اخو ده ده ګناه خو لا ډیزاینونه پکې راووتل چې چا پکې ایکس جوړ کړی چا پکې زیډ جوړ کړی چا پکې څه جوړ کړی هغوی قسم په خدای نبی علیه السلام ته به مخامخ او پیشي کېږي لومبی پیشي به په قبر کې کېږي مرګ خو اینی ټایم راتلی شي چې ستا په دې ګیره دا ای او بي سی او ډي دا خطونه پي او په دغه وخت کې تا له مرګ راشي او په دې شکل کې تا قبر کې کېږي او نبی علیه السلام ته مخامخ شي نو ستا به ولې ستر اوچتې که لاندې سترګې به دې لاندې ټیټې وي بیا خپل پیغمبر سره به صحیح ملاقات هم بیا ونه کړې په قبر کې نو دا به څومره د افسوس خبرې چې د خپل پیغمبر د ملاقات نه هم ته محرومه شي ځکه تا داسې ګناهونه کړي د هغه په سنت پورې د خندا کړې ده او بعضې چې پکې ګیره پرېښي نو خلکو ته شیخه او پیښه او دا پلان هغه عجز په دې ګیره باندې ستومانه کړي دا نور سني دا د یهودیانو د نصاراو دا د هغوی پیښې دي او موږ پرې روان یو نو کم از کم موږ دونه نشو کولی چې موږ د خپل پیغمبر په هغه سنتو باندې صحیح عمل وکړو هغوی چې کومې طریقې موږ ته پرېښي دي په هغې باندې عمل وکړو کوم اخلاق او کردار یې پرېښی دی زما د پیغمبر څنګه اخلاق دي او زما څنګه اخلاق دي ما خو په خولې کې سپی تړلی دی زما د خولې د وجې نه ګاونډي ما نه په اور کې ولاړ دی ما نه سکه مور او پلار او وروڼه ما نه په اور کې ولاړ دي دا زما اخلاق دي د پیغمبر اخلاق وګوره چې د بچي بچي سره څنګه دی چې هغه ماشومانو باندې په لاره تېرېږي سلام پرې لومبی د نبی علیه السلام اچوي زناور چې ورسره خوا کې تېرېږي شفقت پې کوي مالک ته وایي چې ګوره زناور له په مخ سپېړه ورنه کړي دومره مهربانه دومره اخلاق او زمونږ اخلاق یاره چې موږ نه دا چرګان هم دی بعضې خلکو دا چرګان هم دی په کور کې تنګي هغوی ته هم کنځل کوي ښځو ته هم کنځل کوي څاروو ته هم کنځل کوي بچو ته هم کوي نه لکه ستا دا خوله ده که داسې شی دي ځان کې کم از کم اخلاق د خپل پیغمبر د هغوی په سنتو باندې عمل د دې وخت تقاضا ده او انشاءالله چې موږ په دې باندې عمل وکړو د خپل پیغمبر طریقې نه هېڅ چا ته موږ محتاجه کېدی نه شو الله تعالی دې موږ له د خپل پیغمبر په سنتو باندې د تلو صحیح صحیح توفیق راکړي دا تاسو ته ما د ختم نبوت باندې د پیغمبر اسلام نه پیغمبري بیا آخري پیغمبري دا دوانه بیلې بیلې خبرې دي په دې باندې ستناسه خبرو ټیم لګي دا هر څه پکې نه راګیرېږي نو دغه حوالې سره سبا نه بل سبا مخکې دلته کس راغلی په اتوار په ورځ سبا نه بل سبا 2 بجې په مردان کې په کچېري چوک کې زمونږ د اهل سنت والجماعت صرف د ختم نبوت په حوالې سره به تقریرونه او بیانات کېږي نو که چا سره ټیمي د خپل پیغمبر علیه السلام سره د عشق او د محبت د اظهار دپاره چې زما د دې زمانې امتي مستا ډېر بېکار یم خو زه دې ته به لاړ شم نو دې ځای نه به انشاءالله یو ګاډی هم ځي که په هغې کې څوک دی یو سوزکی نیم به وکړو او که څوک په خپله تلی شي نو 2 بجې ټرین د خواوشه کچېرۍ چوک سبا نه بل سبا اتوار په ورځ دا نه سیاسي جلسه ده نه د چا دپاره ده نه څه نور مقصدونه دي ځکه چې په دې ستمبر کې د قادیانانو خلاف یو تحریک ګټلی شوی دی چې قادیانان زمونږ په آیین کې دا غیر مسلمه دي دا قادیانی یو لویه فتنه ده
ځکه چې هغوی نبی علیه السلام مني خو ورسره میرزا غلام احمد لعین ملعون هغه هم پیغمبر مني دغه رزیل خو 1835 خواوشا کې پیدا شو 1906 خواوشا بیا مردار شوی دی او الله دونه شرمو په لیډزین کې مردار شوی دی نو دا خو 1906 فتنه ده د 13 صدۍ فتنه ده دې ځان د پیغمبر هغوی وایي زموږ پیغمبر هم مني باقاعده ګوره خلک یې دوکه کړله قرآن مجیدونو کې تحریفات شروع کړي دي بعضې غیر مسلمه دی هغه هغوی مسلمان د قادیاني په لاس ورلې هغه مسلمان کی خو قادیاني به کی نو قادیاني زمونږ په عین سره زمونږ د دین مطابق هغه مسلمان نه دی اسلام د دایرې نه بهر دی په دې باندې متفقه فیصله د علماو ده او دې ځان په مسلمانانو کې راولي د دې مثال د لستوړي د مار دی یو خو ښکاره دشمني ته به ځان ساتي د هغه دشمن دی چې پټ دشمن دی پټ وار کوي د قادیانانو د فتنې نه دی الله تعالی موږ ټول په امن او د هغوی د خلاف دې کې نور هیڅ سیاست میاست نشته دی دا صرف د دین او د نبی اسلام د نبوت حواله سره او په کې بیانات او تقریرونه علماو کوي نو که چا سره ټیمي نو په دغه کې حاضري وکړي د دین یو کار دین په جذبې کې شرکت وکړي دعا وکړي چې الله تعالی موږ له په خپل صحیح دین محمدي صلی الله علیه وسلم باندې د تلو صحیح توفیق راکړي او په خپل شریعت باندې د مرګ پورې موږ له استقامت راکړي الله تعالی موږ نه د هغه کارونه وال چې الله او د هغه رسول په رضا کیږي یا الله هغه کارونه لري لري وساتي چې کوم باندې الله تعالی اوس د هغه پیغمبر خفه کیږي الله تعالی زمونږ کشران نیکان صالحان کی موږ ټول ته د نیکۍ هدایت وکړي الله تعالی د اخر زمانه شر فساد نه مساتي د مختلفو د امراضونو ګرځي الله تعالی دی وبای امراضونه نور امراضونه کم چې دلته ناس دي په کور کې دي کې حاضرینو کې څوک بیماری په کور کې هر قسم بیمارانی او هر قسم تکلیفي روحاني جسمانی ظاهري باطني الله تعالی غټول د نبی علیہ السلام په وسیله او د نبی علیہ السلام په حرمت سره د الله تعالی په خپل لوی سره الله تعالی غټول رفع دفکی ربنا تقبل منا انك انت السميع